تاسو ته کو چاته مون نه یاد نو مونږ کول چې را دې چې مونږ زده کوم او د مونږ ترجمه یې زده کوم دغه رنګ غټ ګناهونه ګناه کبیره وپېژنو ګناه کبیره نه غینه بیا ځان بچ کو او د اطاعت چې نیک اعمال کوو هغه څه ثمرات ملاوي دغه وپېژنو نحمده ونصلي على رسوله الكريم سبحانك اللهم پاکی د تعالی را الهی خدایا وبحمدک او ټول ثنا صفت تعالی ردی وتبارك اسمك او برکت والا د نومستا او دغه رنګ د موږ کی سنت سم بیان کړی نه د موږ سعودي کې خپل بالکل قبله ته سیده کول سر سیده کول کته کول نه او امام تکبیر تحریمین بعد مقتدی و فورا تکبیر تحریمه ویل او سلورم دا چې کله موږ تکبیر تحریمه وایو دا غي سره الله سوچتاول لا سوچتاول د غوګونو پورې دا سړو کار دی دا به صرف سړی کوي دا حکم د خزونه دی خدي به صرف د نه خپل اوګه پورې چې لاس پوهچته او لوی ګناهونه هغه چاته تانه ور کول یا چاته بد نوم ویل او دریم دا چې په خلکو باندې بدګماني کول او په دې کې نن سبا تمام مسلمانان د بدګمانۍ کې چې دینو داخته شوي دي بغیر څه دلیل نه بدګماني چې دینو دا پکې د څه زینونه د بدګمانۍ د زینونه ځان ساتل او چا باندې بدګماني نه کول او دا دیو خدا دا چې څو غټ ګناهونه کوي الله جل شانه دا ګناه دا سوي چې د جنت نه جهنم تلو مستحق چې دینو دا جوړیږي پر یو ګناه سره دویم دا چې په دی باندې الله جل شانه ناراضه کیږي دریم دا چې په د باندې رزق چې دینو دا تنګيږي د علم دین نه چې دینو دا سړی محروم کیږي او څلورم دا دی چې د الله نه یو وحشت دی محسوس د انسانانو نم یواله وحشت چې دته الله جل شانه د نیکانو خلقو برکت داغي پیس حاصلول د ته نه نصیب کیږي نو دا سه ګنا نه ځان ساتل چې دینو دا ضروری دي او چې څوک نیک اعمال کوي الله جل شانه غدم ثمرات چې دینو دا ورکي یو دا چې برکتونه په نازلېږي دویمه دا چې الله جل شانه دوی ته د غیب او د خزانو نه رزق چې دینو دا ورکي